دا قاعده ابتداء جوازي ده او انتهاء وجوبي ده او درې اجزا لري. ابتداء جوازي دا مطلب دی چې دا قاعده چې کله شروع کیږي نو په دې قاعده کې په یو جز کې به یو اولنۍ حصه ده یو دویمه حصه ده. په اولنۍ حصه چې ده نو هغه جوازي ده او دویمه حصه چې ده هغه وجوبي ده. اولنۍ حصه جوازي ده او دویمه حصه وجوبي ده او درې اجزا لري. نو هغه درې واړه اجزاو ته غوږ کېدی. جز نمبر 1 کله چې حمزه منفرده وي یوې حمزې ته، متحرکه حمزه وي، منفرده وي، متحرکه وي. حمزه پیژنئ، منفرده پیژنئ، متحرکه حرکت والا، یو حمزه ساکنی او یو حمزه متحرکی. کله چې حمزه منفرده متحرکه پس د یای مده زایده، ګوره یو دی یای مده، یو دی الف مده، یو دی واو مده. نو کله چې یا ساکن ما قبل کسری هغې ته یای مده وایي، چې کله الف ساکن ما قبل فتحی هغې ته الف مده وایي، چې کله واو ساکن ما قبل ضمه هغې ته واو مده وایي. نو الف مده، واو مده، یای مده، دا یاد شو. اوس قاعدې ته غوږ کېدئ. کله چې حمزه منفرده متحرکه پس ته یای مده زایده نه راشي نو دغه حمزه به جوازن په یا سره بدله شي. دا به جوازن په چا سره؟ نو چې حمزه په یا سره بدله شوه او یوه یای مده ده نو څو یاګانې شوې؟ نو اوله یا به په دویمه یا کې وجوبا مدغم کولی شي. کله چې حمزه منفرده متحرکه پس ته یای مده زایدن راشي جوازن به په حمزې سره بدلی. جوازن اولنۍ حصه جوازي شوه او اخو بیا څه کې به اوله یا په دویمه یا کې وجوبا مدغم کولی شي. دا قاعده به اوس وچلی اجرا به یو کې په مثال کې اله به درته یاد شي. ګوره مثال ته خطویتون، خطویتون دا په اصل کې و خطویتون. مثال لکه دا حمزه ده، منفرده ده، متحرکه ده، راغلی ده پس ته یای مده نه، یا ساکن ما قبل کسره یای مده شو که نه. حمزه منفرده متحرکه پس ته یای مده زایدن راشي دا حمزه به بدل کی په یا سره. نو دوه یاګانې شوي که نه، یوه یا په بله یا کې مدغم شو، خطویتون ته جوړ شو. حمزه ساکنه منفرده چې کله راشي پس ته یای مده زایدنه جوازن به په څه سره بدلی؟ په یا سره. اوله یا په دویمه یا کې وجوبا. مثال لکه خطویتون اصل کې څه خطویتون. دویم نمبر جز کله چې حمزه منفرده متحرکه قاعده خو د دې ده، خو چې کله دا راشي پس ته واوی مده زایدنه نو چې واوی مده زایدن راشي جوازن به په واو سره بدلولی شي، بیا به اولنۍ واو په دویم واو کې وجوبا مدغم کولی شي. هلته خو واوی مده خو شته که نه، یو واو خو شته، خو د حمزه په واو سره بدل شو نو څو واونه شو؟ دوه. لکه څنګه چې هلته دوه یاګانې شو هلته دوه واونه شو. اولنۍ واو به په دویم واو کې وجوبا مدغم کولی شي. مثال لکه مقروتون دې ته ګورئ اوس وایي چلوئ. ګوره دا په اصل کې و مقروعتون، دا حمزه راله، دا واوی مده دی که نه، واو ساکن ما قبل ضمه شته که نه، واو مده شو که نه. حمزه منفرده متحرکه پس ته واوی مده نه راله دا حمزه بدل شو په واو سره، دلته بل واو راغی. څو واونه شو؟ یو واو په بل واو کې مدغم شو، مقروعتون ته جوړ شو. پوه شوئ؟ دریم جز کې حمزه منفرده متحرکه پس ته یای تصغیر نه، یای تصغیر ما تاسو ویلي په دریم ځای کې چې کومه یا راځي که نه ده مصغر، هغه یای تصغیر نه راشي. نو دا به نو چې کله یای تصغیر هغه شوه او دلته حمزه راغلی ده د یا تصغیر نه وروستو نو دا حمزه به بدل کړي په یا سره. نو څو یاګانې شوې؟ اوله یا به په دویمه یا کې وجوبا مدغم کولی شي. مثال لکه اوفیسون، اوفیسون دا اصل کې و اوفی. ګوره اولنی حرف مضموم په دویم ځای کې فتحه، په دریم ځای کې یا راغله که نه، نو دلته وروسته حمزه راله منفرده متحرکه. دا حمزه منفرده متحرکه پس ته یا تصغیر نه راله، دا هم بدل شو په یا سره. نو څو یاګانې شوې؟ دا یو یا په بله یا کې مدغم شو، اوفیسون ته جوړ شو. د اوفیسون نه اوفیسون جوړ شو. قاعده نمبر 5 ختم. قاعده نمبر 6 دا قاعده وجوبي ده، یو جزئی ده.
خو په هغه یو جز کې 2-3 قاعدې چلیدلې ښه نو تاسو به یاد کړئ داسې کله چې د الف د مفاعلو وزن یادوي مفاعل وزن بل ځای کې چې ارش راغلی مفاعلو خطوای لکه خطوای مثال دی که نه نو ګوره الف د مفاعلو په دې مفاعلو کې چې دا کوم الف دی که چېرته د الف د مفاعلو نه پس امزه راشي او وروستو تې بیا یا راشي امزه راشي او وروستو تې یای نو دغه امزه به وجوبا په یای مفتوحه سره بدلی نو یو یا خو تې وروسته شته که نه او د امزه تا بدله کړه په یای مفتوحه سره دې بدله کړه نو چې کله په یا سره بدل کړه په یا مفتوحه سره نو دلته خو د دې الف نه وروستو د همزه چې کوم ده نو دا راغلي وروستو ترېنه یای نو هغه ته همزه ورته بدله کړي په څه سره وجوبا به په دغه همزه به وجوبا په یا مفتوحه سره بدلولی شي او دویمه یا به بیا هلته به یا راشي او ماقبل به ترې فتحه راشي ځکه چې په دې یوه یا باندې خو فتحه ده که نه نو چې ماقبل ترې فتحه راغله نو د معتلو وم نمبر قاعده ده وروسته به راشي معتلو په دې پسې د معتلو قاعدې دي ښه معموزو پسې نو د معتلو وم نمبر قاعده ده قال او باع ولا قاعده چې وو او یا ماقبل فتحه په الف سره بدلیږي نو لہذا د معتلو د وم نمبر قاعدې مطابق به په الف سره بدلولی شي مثال ته وګورئ ګوره خطوایا په اصل کې او خطوائو بروزنی مفاعلو خطوائیو بروزنی مفاعلو نو چې کله دا خطوائیو شو خطوائیو نو د معتلو د 13 نمبر قاعدې مطابق دغه یا بدل شو د آخري خطوائیو دا یا دا د معتلو 18 نمبر قاعده ده کله چې الف د مفاعلونو وروسته پس وایو مده زایده او دا یا مده زایده چې راشي یا راشي نو دا بدلیږي په څه سره په همزې سره شرایفو د شرایفو شو اوس په دغه ځای کې عجایزو شو نو په دې ځای کې مثال دا خطوائیو دی نو دا خطوائیو شو څه شو خطوائیو د خطوائیو دا آخرنۍ یا نه ده دا د معتلو د 13 نمبر قاعدې مطابق په همزې سره بدله شوې ده نو خطوائي خو که نه خو دا یي ورسره همزه شوه نو دوه همزېګانې شوې څو همزېګانې شوې خطوائیو څه شو 4 نمبر قاعده مونږ پرون ویلې وه چې کله دوه همزېګانې راشي او یو پکې مکسور وي دویمه په چا سره بدلېږي په یا سره بدلېږي نو چې په یا سره بدل شو نو بیا څه شو یو بیا شو که نه خطوائیو نو چې خطوائیو شو نو اوس د محموزو دا اوس چې مونږ کومه قاعده وایو دا اوسنۍ دا شپږم نمبر قاعده اوس مونږ وایو الف د مفاعلو نه پس چې همزه راشي او وروستو ته یا وي نو همزه به وجوبا په یای مفتوحې سره بدل کړي نو خطواییو شو څه شو خطواییو اوس د معتل اووم نمبر قاعدې ته لاړ شه یا ماقبل فتحه په الف سره بدل شو خطوایا شو خطوایا ته جوړ شو ښه نو په دې کې دا 2-3 قاعدې یو ځای چلېدلې چې تاسو پکې ټولې وچلولې چې معتل هغه 13 هم یاده شوه دلته پکې هغه 4 هم یاده شوه او د معتلو دا محموزو دا شپږمه پکې هم یاده شوه 3 وړه قواعد پکې یاد شو مثال لکه خطوایا چې په اصل کې خطوایو یا د معتلو د 13 نمبر قاعدې مطابق په همزې سره بدله شوه خطوایو شو بیا د دویمه حمزه د محموزو د 4 نمبر قاعدې پرون چې ویله د محموزو 4 نمبر قاعدې مطابق پس سره په یا سره بدل کړی شو خطوایو شو بیا د محموزو دقه د اوس چې وایو د شپږم نمبر قاعدې مطابق په یا مفتوحه سره بدل کړی شو خطوایو شو د معتل اووم نمبر قاعدې مطابق یا ماقبل فتحه په الف سره بدل شو خطوایات جوړ شو نو ګوره قاعده اسانه ده لاندې مثال کې چلولې ده قاعده څنګه شوه کله چې الف د مفاعلونه پس همزه راشي وروستو ته یا وي دغه همزه به وجوبا په یا مفتوحه سره بدلولی شي دا قاعده شوه قاعده نمبر 7 دا قاعده ابتداء جوازي ده او انتهای وجوبي ده مستخدم